जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو چې زمونږ یو دوه درې ټاپکونه پوره شي د هغې نه بعد به زه تاسو له یو ویکلی ټیسټ ارینج کوم نو نننی زمونږ کوم ټیسټ چې دی هغه ټاپکونه پکې مونږ کور کړي دي اټامیک ریډیس آینایزیشن انرجي الکترون اپینټي اینڈ الکترو نیګیټیویټي ټیسټ شروع کوو خو د ټولو نه اول تاسو ته یو دوه خبرې کوم ګوره اول کم کوېسچن تاسو ریډ آوټ کوئ او په خپله باندې ویډیو پاس کوئ صحیح ده کوشش کوئ یو پیر کوئ دوه پیرې کوئ کم ریلیټډ ټاپک چې دی هغې ته پسې ځئ د هغې نه مطلب چیک کوئ چې مطلب کم پوینټ په دې کې ډسکس کیږي د هغې نه صحیح کوئ خو په خپله باندې کوئ صحیح ده که بیا هم مطلب ټرای وکړه نه کیږي نو بیا یې زه درته ډسکس کوم نو بیا یې تاسو زما سره حل کوئ صحیح شو ښه په دې کې د اولني نمبر ایم سی کیوز ته که تاسو وګورئ وی which element has the highest negative electron gain enthalpy مطلب په پیریاډک ټیبل کې دا موږ ویلي صحیح ده د ټولو نه هایست نیگیټیو الیکټران گین انتالپی ویلیو چې کومه ده هغه چا ده د هیلیم دا نوبل ګیسز دي د دغه زموږ سره زیرو بیا بی نمبر کلورین نو کلورین چې زموږ سره د صحیح اپشن دی دغه سوډیم چې د ټول نه لیست دی دا و ځکه میټل لیک نه او ډی چې دی غلط دی نو زموږ سره صحیح اپشن به دی کې څه شو بی نمبر کلورین ها سیکنډ نمبر کوېسچن ته تاسو راشئ سیکنډ نمبر کوېسچن څه وایي سیکنډ نمبر کوېسچن وایي pick up the element with the elements راکلي سوډیم کلورین سیلیکان ارګان ټول که تاسو ته پته ولګي د زموږ سره کم یو دي تھرډ پیریډ والا ایلیمنټس دي نو په تھرډ پیریډ کې د ټول نه هایست آینایزیشن انرجي د چا وه د ارګان وکنه نو بلګې صحیح ده دغه شانتي نو په اولني اپشن کې به زموږ سره راشي ارګان به راشي دغه شانتي په دې دویمني کې څه وایي بی نمبر اپشن کې هایست الکترون گین انتالپي دا اوس موږ له پاسه ووایي په دې کې زموږ سره کلورین راځي ښه سمالست سایز نو لیفټ ټو رایټ زموږ سایز څه کې ډیکریز کیږي نو زموږ سره سمالست سایز به چا شي د کلورین به شي ځکه ارګان کې بیا ایکسپشن و هلته ونډروال ریډیس دی هلته ریډیس بیا زموږ سره سیوا کیږي سایز لارجست ریډیس نو دلته به زموږ سره به ډي نمبر کې به ارګان شي او د ټول نه لوویست آینایزیشن پوټنشل به د چای او به زموږ سره د سوډیم وي ښه د تھرډ نمبر کوېسچن ته به اوس ګورئ تھرډ نمبر کوېسچن څه ایلیمنټس راکلي کلورین دی برومین دی فلورین دی اکسیجن دی دغه شانتي الومینیم دی صحیح ده الومینیم دی کاربن دی لیتیم دی سیزیم دی او زینان دی اولنی کوېسچن په دې کې تپوس کړلی وایي هایست الکترون گین انتالپي دا خو بار بار راغی صحیح ده په دې کې سرجي تاسو به وایئ چې هلکه سرجي دی نو قلار شه په دې کې زموږ سره اپشن څه راځي کلورین په اولني کې صحیح ده ښه په دویمي کې څه وایي لوویست آینایزیشن پوټنشي د ټول نه لوویست آینایزیشن پوټنشل ویلیوز د چا دي د الکلي میټلز او ټاپ ټو باټم چې موږ راځو نو آینایزیشن پوټنشل انرجي ویلیوز نورم کمیږي نو په دې کې سیزیم دی په بی نمبر کې به زموږ سره سیزیم راشي ها سی نمبر څه وایي د ایلیمنٹ هوز اکسایډز آر بیسیک دا تم د آینایزیشن انرجي په ټاپک کې ما ویلو کوم چې میټل د هغو اکسایډز او هایډروکسایډ صحیح هغه زموږ سره بیسیک نو اوس په دې کې میټل الومینیم هم دی لیتیم هم دی سیزیم هم دی نو په دې کې صحیح اپشن چې دی هغه لیتیم او سیزیم دي الومینیم کم اکسایډ چې دي یا د هغه کارسپونډینګ هایډروکسایډز هغه زموږ سره څه دي امپورټریک دي دا بیا وروسته وایو صحیح ده خو دا یاد ساتئ د الومینیم اکسایډز او هایډروکسایډز امپورټریک دي نو صحیح اپشن په دې کې څه شي لیتیم او سیزیم डी नंबर वाई एलिमेंट विथ स्मॉलेस्ट रेडियस نو لیفट ټو رائټ چې موږ په پیریاډک ټیبل کې جو سایز څه کېږي ډیکریز کېږي یعنې چې سایز ډیکریز کېږي نو په دې کې ټول نه په ټاپ باندې زموږ سره په لیفټ په رائټ باندې سره کلورین دی ټول نه سمالست ریډیس په زموږ سره چا شي د کلورین ای نمبر خو ای نمبر آسان دی ایلیمنٹ هوز ایټم هیز 6 الکترون ان د ویلنس شیل مطلب هغه کې کم یو ایلیمنټ دی چې په ویلنس شیل کې شپږ الکترون دي نو هغه زموږ سره شو اکسیجن شو ها هم په دغه کوېسچن کې زموږ سره اف نمبر اپشن دی اف نمبر کوېسچن دی پکې وایي د ایلیمنٹ وچ بلانګز ټو زیرو ګروپ دا خو د ټولو نه آسان دی مړه کم زینان چې پکې دی په دې کې راځي بیا جی نمبر څه وایي د ایلیمنٹ وچ شوز ډایګنل ریلیشنشپ وذ میګنیشیم ګوره پیریاډ ټیبل کې زموږ سره د سیکنډ پیریډ والا ایلیمنټس دي لکه لیتیم شو صحیح ده سایز لګولو کې کم ورېږه لیتیم شو بیریلیم بوران کاربن صحیح ده نور مخوا تللی شي بسې دلته زموږ سره لاندې سوډیم او میګنیشیم ګوره دا کم ډایګنل ریلیشن دا ډایګنلي چې کم یو بل ته وي لکه اوس بیریلیم ته زموږ سره دلته څه راځي الومینیم نو دا شوې دا کم چې په ډایګنلي د دوی زموږ سره پراپرټي صحیح سیم وي
نو زمونږ تپوس څه کړلی د element which shows diagonal relationship with magnesium د magnesium سره څوک دی lithium نو صحیح اپشن په دې کې زموږ څه شي lithium وشي صحیح ده ها H نمبر څه وایي the element which is liquid under room temperature په دې کې ها کم یو element دی کم چې زموږ سره liquid په room temperature باندې نو په کې زموږ سره bromine راځي ها the element which forms largest number of compounds ها کم یو element دی چې کم زموږ سره largest number of compounds جوړي نو تاسو ته پته سره کاربن او ریجن سره کیټنیشن ها نوبل گیسز electron gain enthalpy value ځکه پازیټیو وي د دوی سټیبل کنفیګریشن یې کمپلیټ صحیح ده بیلنس له دوی صحیح کمپلیټ چې کمپلیټ نو دوی ته چې تو الکترون اډ کې دوی ریزिस्टेंस شو کوي چې موږ ته الکترون مې اډ کوي ځکه الریډي دوی سټیبلی نو چې الکترون اډ کول کې دوی ریزिस्टेंस شو کوي نو تو بول بیا انرژي ورکړي چې دوی الکترون سره کې اډ کی نو ځکه دوی الکترون gain enthalpy value صحیح هغه پازیټیو وي Question number 4 why chlorine can be converted into chloride easily as compared to چې کله موږ فلورین فلوراید ته کنورټ کوو ولې نو د دې هینټ چې د درکړې مې د الکترون افینټي ویلیوز دغه د کلورین کم الکترون افینټي ویلیو چې دا زموږ سره سیواره د فلورین نه فلورین هغه د فلورین نه ولې سیوا ده هغه ځکه فلورین سایز وړو کې دی که ته الکترون اټ کې نو د فلورین کم په بیلنس کې چې کوم الکترون دي هغه زموږ سره دی الکترون انکمینګ الکترون ته څه دی یا الکترون چې ته کوم اټ کې هغه د ریزिस्टेंस شو کوي چې ریزिस्टेंस شو کوي دغه د وجه نه زموږ سره څه دی د کلورین الکترون افینټي چې دا ډیو ټو لارج سایز هغه د فلورین نه سیوا ده نو کلوراید آین په اسانه باندې جوړیږي as compared to فلوراید آین ها question number 5 وی how do the following properties varies in periodic table from top to bottom and left to right atomic radius چې زموږ سره left to right څه کیږي ډیکریز کیږي او ټاپ ټو باټم انکریز کیږي آینایزیشن انرژي لیفٹ ټو رائټ څه کیږي انکریز کیږي او ټاپ ټو باټم ډیکریز کیږي الکترون گین انتالپی لیفٹ ټو رائټ انکریز کیږي او ټاپ ټو باټم ډیکریز کیږي میټالیک کریکټر ټاپ ټو باټم انکریز کیږي او لیفٹ ټو رائټ ډیکریز کیږي دا زموږ سره ویریشن دي د پراپرټیز په پیریاډیک ټیبل کې ها کوېسچن نمبر 6 وای کم یو پروسیس دی کم چې زموږ سره ابزارپشن اف انرژي سره پروسیډ کیږي نو ګوره فلورین فلورایډ ته کنورټ شو د فرست الکترون افینټي هغه شانتي هایدروجن هایډرایډ ته کنورټ شو د فرست الکترون افینټي کلورین کلورایډ ته فرست الکترون افینټي خو اکسیجن کنورټ شو د اکسیجن 2 ماینس ته مطلب زموږ سره پدې کې د سیکنډ الکترون افینټي ویلیو ده صحیح ده نو چې سیکنډ الکترون افینټي دا زموږ سره الویز صحیح اندوترمیک ها کوېسچن نمبر 7 وای which transition involve maximum amount of energy نو دا ځکه m پلس چې کنورټ شو د m2 پلس ته آینایزیشن انرژي نه دا کنسپټ راغلی صحیح ده MCQs او m2 پلس کنورټ شو د m3 پلس ته نو زموږ سره دا اونلی چې د سیکنډ آینایزیشن انرژي ده او بی ول چې د تھرډ آینایزیشن انرژي ده او سکسیسیو آینایزیشن انرژي ماته ست ویلو کنه زموږ سره کېږي انکریز کېږي نو بی نمبر اپشن باندې کې زموږ سره شي او صحیح شي ها کوېسچن نمبر 8 موږ راکړل وی فالوینګ وی هاف الکترونیک کنفیګریشن اف A B C D elements belong to same group نو د په ویلنس کې چا الکترون سیم نو هغه زموږ سره سیم ګروپ والی نو A او B ته کتا سو ګورې نو په ویلنس کې زموږ سره 3 الکترون دي نو زموږ سره باندې سدي سیم ګروپ والا دي دا شانتي کوېسچن نمبر 9 وای which of the following is most unlikely to exist lithium باندې لپاسه ماینس ساين راکړل بیریلیم +2 راکړل فلوراید -1 کلوراید -1 ګوره کوم چې په لیفت باندې دي کنه ازم سره نان میټل یو د نان میټل ټینډنسي سي الکترون ایکسپټ کول مطلب پای کې نیگیټیو اناین چې کم دي پاسانه باندې بجوړي خو د میټل ټینډنسي الکترون لاس کول او زموږ سره الکتروپوزټیوي نو بیریلیم الکتروپوزټیو ورکل سي د 2+ چارج د زموږ سره ایگزیسټ کی خو لیتیم باندې ماینس چارج لیتیم څه د میټل له او میټل ټینډنسي دا نه چې الکترون ایکسپټ کی بلکې الکترون ورکول غواړي نو په دې کې زموږ سره صحیح اپشن څه شي A نمبر ها کوېسچن نمبر 10 وای select the element with highest ionization energy but zero electron gain enthalpy نو د نوبل ګیس سره تمایلو د ټول نه highest ionization energy values دا غوي خو electron gain enthalpy values دا غوړه پر سدي 0 دي نو په دې کې نوبل ګیس وګورئ A نمبر چې د هیلیم نو صحیح اپشن مزه سره شي دا وشي ها along a period which is incorrect په پیریډ کې چې موږ لیفت ټو رائټ جو کنه زموږ سره چې پیریډ دلسیب در کې کنه دی مطلب برای لیفت ټو رائټ صحیح ده دا ود ځان دي سی به کنسیډر کوی دا انډرسټانډیبلی صحیح ده تاسو شانتي نو الکترون افینټي ډیکریزز په پیریډ کې غلط ده الکترونیټیوټي ډیکریز غلط ده نان میټالیک کریکټر اعظم سره کې انکریز کیږي دا صحیح ده آل کریکټ نه سی نمبر زموږ سره سیپ کریکټ ده ها کوېسچن نمبر 12 سوای which of the following has highest ionization energy
نو A چې دی 3s2 3p1 راکړل نیان صحیح ده. B چې دی نیان 3s2 3p3. نو ټول تھرډ پیریډ الیمنټس صحیح ده. الریډي ما په لیکچر کې کړل ځان ته الیمنٹ اول آئیډینټیفای کوي او بیا یې کوي ارینج کوي. نو دا آسان ده په خپل باندې کوي. ښه د الکترون افینیټي اف اکسیجن فیملی شوز د آرډر. الکترون گین انتالپی چې کوم د اکسیجن فیملی کې اعظم سره د داغي آرډر څه ده. نو ولنه ورکل اکسیجن د سلفر نه سیوا ده، سلفر د سلیم نه سیوا ده، دویم ورکل سلفر سیوا د اکسیجن نه، اکسیجن سیوا د سلیم نه. تاسو ته ما ویلو کنه پای کې زموږ سره الکترون افینیټي ویلیو چې د تھرډ پیریډ د سیکنډ پیریډ نه سیوا دي او اکسیجن پکې بیا زموږ سره دومره کم شو دی چې هغه د ټول نه اخیری ته تللی. د ټول نه صحیح اپشن وبدي کې زموږ سره څه شي سلفر سیوا د سلیم نه، سلینیم سیوا د اکسیجن نه. نو سی نمبر اپشن وبدي کې صحیح شي. نور د کلیریفیکیشن لپاره لیکچر تاسو کتلی شئ. ها کوېسچن نمبر 14 ته تاسو وګورئ. نو کوېسچن نمبر 14 چې دا هم زموږ سره ډېر زبردست کوېسچن دی. وایي آینایزیشن انرژي اف سوډیم ول نومیریکلی ایکول ټو electron affinity of sodium plus electronegativity of sodium plus electron affinity of helium کنن دا تمہارا آینایزیشن انرژي کې ویلو چې د الکترون افینیټي او د آینایزیشن په منځ کې څه ریلیشن دی. نو دلته به زموږ سره صحیح اپشن څه شي الکترون افینیټي اف سوډیم پلس ځکه آینایزیشن انرژي او الکترون افینیټي نومیریکل ویلیو چې دی میګنیټیوډ اعظم سره سره باندې یو شانتي دي. ها کوېسچن نمبر 15 سو which of the following has highest electron affinity. دغه لپاسه اکسیجن فیملی ده، اکسیجن راکړل، سلفر راکړل، سیلینیم راکړل، ټیلوریم راکړل. د ټول نه هایست پکې وای د چا ده دا تاسو ته پته رسېږي دا تاسو کولای شئ. دغه شانتي موست بیسیک اینڈ موست اسیډیک اکسایډز دا ته ما ویلو کنه چې میټل چې کم دی یا د چا چې آینایزیشن انرژي لو ویلیوز دي نو زموږ سره میټالیک او د میټل اکساید او هایدروکساید صحیح هغه زموږ سره بیسیکی او کم نان میټل چې کم دی دغه اکساید او هایدروکساید زموږ سره هغه اسیډیک نو د ټول نه موست بیسیک اینڈ موست اسیډیک اکساید ویلې ټول نه سان د تھرډ پیریډ الیمنټس دي ټول چې په رائټ باندې دا به زموږ صحیح موست میټالیک پي او د ټول چې په لیفټ باندې یو زموږ صحیح نان میټالیک پي. نو په دې کې موست بیسیک اکساید به زموږ سره سوډیم اکساید شي او ټول موست اسیډیک به شي سیلیکان والے شي. او کته بو سندل ته وي چې زموږ سره امپورټریک کم دی نو الومینیم والا په تیر شوی کوېسچن کې مې تم دا وي صحیح ده. ها کوېسچن نمبر 17 وای کولنټ ریډیس از ډیش دین وانډروال ریډیس. نو کولنټ ریډیس چې دی زموږ سره د وانډروال نه صحیح الویز لیس دین دا په لیکچر کې مونږ ویلو صحیح ده. او اوس په دې اولنیم سکیپس کې زما خلک ستاره راغلیو. ها د موست الکتروپوزټیو الیمنٹ ان د پیریاډیک ټیبل د موست الکتروپوزټیو الیمنٹ چې کوم دی اعظم سره الکلی میټلز دی او پای کې به د ټول نه موست دی اعظم سره سیزیم دی. ها کوېسچن نمبر 19 ته وګورئ وای د کریکټ آرډر اف ریډیایز. نو ولې موږ راکړل بوران سیوا د بیریلیم نو بیریلیم سیوا د نایټروجن نه ای بوران سیوا د بیریلیم نه. نو دا غلط شو ځکه لیفټ ټو رائټ زموږ سره سایز کې ډیکریز کی دا پاول کې غلط شو. بیا پوټاشیم سیوا دا خو صحیح ده پوټاشیم سیوا ده خو بیا د لیتیم د سوډیم نه سیوا ورکړل نو سوډیم سیوا د لیتیم نه دغه زموږ سره غلط شو. نو ا تیم کراس کوي سی تیم کراس کوي ها بیا د ډی تر شي نو ا پی پلس 4 پازیټیو چارج په سپیس څومره سیوا کېږي د سایز کمیږي دا زموږ سره غلط شو. نو صحیح اپشن بس سی نایټروجن 3 ماینس سیوا د اکسیجن ماینس 2 نه او بیا سیوا د اف ماینس نه لیفټ ټو رائټ زموږ سره سایز کې ډیکریز کېږي دا صحیح اپشن دی. ها کوېسچن نمبر 20 چې کوم دی دا هم زموږ سره راغستی دی د الکترون افینیټي نه او دا زموږ سره چې دی موږ کړلی سیده په لیکچر کې سیکنډ پیریډ او تھرډ پیریډ الیمنټ چې دي مکس کړلي او دا به یاد ساتئ هینټ چې در کوم د تھرډ پیریډ الیمنټس الکترون افینیټي ویلیوز چې دي هغه زموږ سره سیوا دي د سیکنډ پیریډ نه او بیا د 2p2 کنفیګریشن هغه هم سیوا دي د 2p3 کنفیګریشن نه دا به تاسو وکړئ صحیح ده آسان دی په لیکچر کې دا شو دی. ها موست الکترونیګیټیو الیمنٹ از ریپرزینټډ بای کنفیګریشن راکړلي ns2 np4 او ns2 np5. نو ns2 np5 چې د هیلوجن فیملی ویلنسیل الکترونیک کنفیګریشن دی او په پیریاډ ټیبل کې موست الکترونیګیټیو الیمنٹ چې دي ازم سره هیلوجنز دي. کوېسچن نمبر 22 which of the following has electron affinity greater than sulfur. اکسیجن سیلینیم او ټیلوریم او ډی چې دی نن دا ایم سی کیو صوبه کې درې پیرې راغی دا تاسو چوس نه کوئ نو مطلب لکه سبق کوئ یاره دا وکئ په خپله باندې یار. among the following the species having most positive and most negative values of electron gain enthalpy. species راکړلي وي د ټول نه most positive and most negative صحیح ده. اول خو به کوېسچن چې دی اول به خپله صحیح ریډ آوټ کوئ چې کوېسچن زموږ نه څه غواړي ځکه کېدای شي اپشنونه ټول یو شانتې راکړلي الټه الټه یې درکړلي کېدای شي په دغه کې به تاسو غلط کړي. نو اکسیجن پلس او اکسیجن صحیح ده ا دا راکړلی بیا 2 پلس او 2 ماینس یې راکړلی اکسیجن په سی کې اکسیجن اینڈ 2 ماینس یې راکړلی اکسیجن ماینس 2 اینڈ O2 پلس ګوره الکترون ګین انتالپي ویلیوز غواړي صحیح ده.
نو الکترون ګین انتالپي از موست پازیټیو پر چا ته پاره په دې پوری نیگیټیو اناین ته وګوره ډي نمبر اپشن چې کوم دی په دا باندې الریډي -2 چارج دی نو چې دلته تو بل الکترون اټ کې نو د بستانه ډیر زیات انرژي غواړي نو موست پازیټیو ویلیو به د شي او موست نیگیټیو چې دا O2 پلس دی نو د الکترون چولته ورکې نه د خوشاله وي چې الکترون نه ولا نو د الکترون انرژي چې د ډیر زیات انرژي ریلیز کوي نو موست نیگیټیو مطلب چې انرژي به ریلیز کوي او موست پازیټیو مطلب انرژي بدنه غواړي نو ډي نمبر اپشن چې صحیح دی که بي نمبر ته وګوري هم دا اپشن درکړل خلټي درکړل پس کوېسچن کې ستانه پازیټیو او نیگیټیو خو ته لیدل ته نیگیټیو او پازیټیو درکړل نو دې د خیال کوی ورې ها select the correct order the chlorine the Cl plus electron affinity چې دا زموږ سره سیوا ده د فلورین پلس نه یا د اکسیجن سیوا ده د سلفر نه یا د کلورین ګیسیس سیوا ده د فلورین ګیسیس نه یا آل آر کریکټ کنه نو دا بیا ساتي زمون سره په دې کې صحیح اپشن چې کوم دی کنه غبي دی د کلورین ګیسیس الکترون افینټي خو سیوا د فلورین ګیسیس نه خو د Cl پلس چې دا غو مې د فلورین پلس نه د سیوا سي نه دا شانتي د اکسیجن د سلفر نه سیوا دا خو کې اوس برات بدري پیری د MCQ زراغه د سلفر د ټولو نه سیوا د اکسیجن په عمل کې نو زمون سره په دې کې صحیح اپشن څه شو بي نمبر ها کوېسچن نمبر 25 پای چوز د کریکټ آرډر اف د پراپرټي गिवन बिलो मतलब چې کوم کریکټ استفاده به سلیکټ کوی صحیح ده اکسیجن -2 سایز به سیوا د نایټروجن 3- نه آیسو الکترونیک سپیشیز دی دا زموږ سره غلط دی د نایټروجن 3- سایز چې دی زموږ سره د اکسیجن -2 نه سیوا نه ولې زموږ سره غلط دی ها دویم سوی د نایټروجن از ګریټر دین اکسیجن اینه پست آینایزیشن انرژي دا صحیح ده د بی نمبر اپشن چې دی صحیح دی بیا سیکنډ آینایزیشن د اکسیجن سیوا ده او الکترون افینټي ورکړل پست نو هغه زموږ سره د اکسیجن سیوا ده د نور درې ونه سیدي غلط دي بی نمبر اپشن صحیح دی ها کوېسچن نمبر 26 کې موږ له د آینایزیشن انرژي ډیفرنٹ ویلیوز راکړلي 12.3 26.8 44.5 65.1 او 203.7 درته ما ویلیو کنه په دې کې نمبر اف ویلنس الکترون موږ معلومول شو یا یو سپیشي موږ معلومول شو د نمبر اف ویلنس الکترون نه نو په دې کې وتاو چل کوی چې کم د زموږ سره لارجست جمپ راغلی دې ته ګوره د سلورم ویلیو نه بعد زموږ سره لارجست جمپ راغلی کنه د لارجست جمپ چې مخکې څومره د آینایزیشن انرژي ویلیو زی هغه کاونټ کا د 1 شو د 2 شو د 3 شو د 4 شو سلور ویلیو شو نو مطلب په دې سپیشیز زموږ سره چې دی نمبر اف ویلنس الکترون چې دی سلور دی نو کوېسچن سوی د الیمنٹ which satisfy the above values نمبر اف ویلنس الکترون به موږ ته معلوم سلور دی نو سیکو په سیلیکان کې سلور دی کنه نو صحیح اپشن زموږ سره دا شو کیلشیم کې 2 دی په میګنیشیم کې 2 دی په الومینیم کې 3 دی نو د دې نه موږ سپیشي موږ معلومول شو نمبر اف ویلنس الکترون معلومول شو پاسبل اکسیډیشن سټیټ معلومول شو صحیح ده نو است سیلیکان د لپاره پاسبل اکسیډیشن سټیټ شو +4 ها کوېسچن نمبر 27 وای what is the atomic number of the element صحیح ده atomic number of the element which belong to period and group 16 لاندې موږ سره کلی اټامیک نمبر راکړلی دا تر پیریاډیک ټیبل نه باسانه باندې کول شي دا ها کوېسچن نمبر 28 وای پر سپیشي ایکس ګیسیس سپیشي راکړل وای فرست الکترون گین انتالپی از -150 کیلو جول پر مول نو فرست الکترون افینټي ویلیو بس شي ادوانه یو شی دی صحیح ده خو سایرونه دی ول سو په لیکچر کې دا موږ خپل په ډیټیل سره ویلو چې ډیفرنس پکې څه دی الکترون افینټي فرست الکترون افینټي ویلیو به زموږ سره شي +150 کیلو جول پر مول نومریکل ویلیو د ادوانه یو شان دي دا خو سایرونه سي ډیفرنٹ دي که الکترون افینټي ویلیو پازیټیو دی مطلب به صحیح چې دا سپیشیز زموږ سره ټینډنسي چې الکترون ایکسپټ کول غواړي نو چې الکترون ایکسپټ کول غواړي انرژي به ریلیز کوي نو الکترون ګین انتالپي ویلیو به زموږ سره صحیح نیگیټیو ها 29 کې پالینګ سکیل سټانډرډ فار الکترونیټیوټي واز ها پالینګ سکیل کې پالینګ چې کوم دی ساينټیسټ زموږ سره سټانډرډ څه چې دی هغه سلیکټ کړو د الکترونیټیوټي میجرمنٹ لپاره نو هغه زموږ سره فلورین دی نو 28 مو شو 29 مو شو اخرنه کوېسچن دی 30 نمبر کلورین اینڈ ډیش هاف سیمیلر ویلیوز اف الکترونیګټیویټي دا د لیکچر کې ما تقریبا 100 سپیشیز ویلیو چې دا غو الکترونیګټیویټي ویلیو سره سیم دي نو په کلورین سره زموږ سره راځي کلورین سره نایټروجن راځي